خلک څه وایي یاره شیعهګان کافر دي. هلکه څنګه کافر دي؟ مسلمان ورته موږ هم نه وایو. هلکه څنګه کافر دي؟ وایي ځان نه کلمه جوړه کړې ده. څنګه یې جوړه کړې ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله ووصی رسول الله وخلیفته بلا فصل. هلکه څه شی جوړ کړي دي؟ علی ولی الله ورپسې د ځان نه تړلی دی، ووصی رسول الله ځان نه تړلی دی، وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلی دی. نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ورسره تړلی دی. ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فوراً محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی، دا خو تا ځان نه تړلی دی. او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کې شته. چې کله د لا اله الا الله ووایي بیا به په همدقه ځای ودرېږي. او دا خلک چې وایي چې دا اول لا اله الا الله آدم صفی الله وا بیا لا اله الا الله عیسی روح الله بیا لا اله الا الله نوح نبی الله بیا لا اله الا الله موسی کلیم الله بیا لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، دا کوم ځای کې لیکلي؟ دا قرآن کې وښایه، تورات کې وښایه، انجیل کې وښایه، زبور کې وښایه. دا یې چېرته مه دا میډین مجوس میډین ایران هر چا په وخت کې دا وا خو ځان ته جوړ و. څه شی و؟ لا اله الا الله سره تړلې نه ده. ولې که لا اله الا الله پسې فوراً محمد رسول الله ووایي نو ترکیب غلطیږي د دې کلمې. بیا به دا معنی شي چې لا اله نشته لایق د عبادت الا حرف استثناء لفظ الله با مبدل منه جوړوي، محمد رسول الله با ټوله جمله جوړه کی او دا به بیا چې کله په یو ځای کې دا به بیا بدل کړي نو دې نه ډېره غلطه معنا راوځي. بیا به معنا دا شي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او هغه الله څوک دی؟ محمد دی. نو دې نه به وحدت الوجود جوړ شي. اوس پراپیګنډو والا خو ډېر دي، خو دا ځان له جز دی او دا ځان قرآن کې چې کوم ځای کې ګوري لا اله الا الله به ذکر وي، بل ځای کې چې ګوري یوازې به محمد رسول الله ذکر وي، په یو ځای کې به ځکه چې کلمات طیبات صرف څومره ده؟ لا اله الا الله. ته په ایمان او زمونږ په امت کې لوی کمالونه ګډوډي شنې کړي دي که نه دي کړي؟ ته به لا نور خبرېږي. اوس دا پراپیګنډه جوړه کړه چې مفتي صاحب کلمه نه مني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن 1 دسمبر 2023 دی. د یو کلیپ وضاحت کول غواړم. مشهور منکر حدیث چې هغه دین اسلام په ګډوډولو پسې ورپسې دی، منیر شاکر په نوم، مسلمانانو ذهنو کې قسمه قسم شکوک شبهات وراچي. مخکې ما ټولو مسلمانانو ته بار بار درخواست کړو چې دا سړی ما ورئ ستاسو دین ایمان عقاید نظریات تباه کوي او تاسو به ځان نه پوهیږئ. بله ورځ دغه یو کلیپ نوی چلیږي د کلمه طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله په حوالې سره. کومه چې 1400 کاله د مسلمانانو په اجماع او په اتفاق سره په تعامل سره په تواتر سره کومه کلمه را روانه ده، ډېره دغې نه انکار کې او د انکار وجه سره دی وایي لا اله الا الله سره محمد رسول الله صحیح نه ده، ځکه دا دواړه اجزا په قرآن مجید کې په یو ځای باندې نشته دی. زه راځم تاسو ته د دې ثبوت ښیم، خو د کلیپ زه به 2 جواب د دې په جواب کې کوم. اول نمبر د عوامو دپاره مختصر د نننی کلیپ کوم. دویم جواب به زه د علماو د اهل علمو لپاره کوم، کوم چې د مبدل منه بدل په حوالې سره یا د وحدت الوجود په حوالې سره څه وسوسې پیش کړي، هلته بس د هغې جواب کوم، ځکه ممکن د عوامو ذهن په هغې باندې ونه رسیږي. نو نن زه دا مختصر عوامي کلیپ کوم، ثبوت د کلمه طیبې تاسو ته ښیم. اول نمبر ملګرو دی چې وایي په قرآن مجید کې د دواړه یو ځای نشته دی. تاسو د دغه کلیپ واورئ، دی په خپل کلیپ کې چې کومه کلمه شهادت پیش کوي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه دنه تپوس کوم کذابه دجاله په قرآن کې خو دام نشته، بیا تا دا ولې پیش کړي په کلیپ کې؟ یو. دویم نمبر په قرآن کې د نه کېدو مطلب دا دی په یو ځای باندې په قرآن کې نشته دی نو ته به انکار کې، بیا خو به ټول دین اسلام بنیاد وباسې کنډم به یې کې. ته ته هم زه دغه کلمه شهادت په یو ځای باندې وښیې په قرآن کې. د 5 ټیمه اذان مسلمانانو په اجماع سره په تواتر سره راغلی دی، چلو دا وښیه ماته. دا مونږ چې کوم کې په یو ځای ماته دا په قرآن کې وښیه. د زکات مسله د په یو ځای په قرآن کې دا وښیه. د حج مسله د په قرآن کې په یو ځای دا وښیه. مړه ټول دین اسلام بنیاد به وباسې ختم به کړي. عوام الناس هم زما په سوال باندې انشاءالله العزیز پوهېږي او په تا باندې به انشاءالله زما دغه سوال قرض یو.
نو دا سوال چې دا په قرآن کې په یو ځای نشته یا حدیثو کې نشته نو دا د غلط فهمي ده او غلط بیاني ده. په خپله دا غریب د قرآن نه دی خبر، د حدیث مبارکو نه ثابت خبر او نه څه علم شته. ما تاسو ته وویله دا کلمه طیبه د تاسو ګورئ قرآن مجید نسخه زما په لاس کې د پاره نمبر 26 ده او په دغه کې سورې حجرات ته آیت نمبر 29 ده محمد رسول الله. په دې کې دا جمله موجوده ده قرآن مجید کې محمد رسول الله. دویم نمبر دا زما سره قرآن مجید په لاس کې ده سورې محمد د دې آیت نمبر 19 ته لا اله الا الله. دا په قرآن مجید کې لا اله الا الله، دا په قرآن مجید کې محمد رسول الله. کلمه طیبه جوړه ک لا اله الا الله محمد رسول الله کوم چې دوه اجزاري دواړه په قرآن کې شته. باقی رده دا اشکال چې په یو ځای نشته. نو ما ته ویل چې کوم کلمه شهادت ته وې چلو ما ته دغه په قرآن کې په یو ځای وخایه، چلو ما ته اذان چې کوم وې دغه په یو ځای په قرآن کې وخایه، منځ وخایه، زکات وخایه، حج وخایه، یو شی به په قرآن کې په یو ځای باندې. دا ضروري نه چې احکامات کلمې د ټولې په یو ځای په قرآن مجید کې راغلي او خامخا قرآن مجید کې راغلي. نو یو دویم نمبر دا زما سره لاس کې کتاب دی حافظ ابن قیم رحمه الله کتاب دی تفسیر القرآن لابن قیم جلد 169 دے فرمائی اجمع المسلمون على ان الكافر اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد دخل في الاسلام. مسلمانانو په دې اجماع کړی دی چې کافر دا کلمه وایي، کومه کلمه د اسلام کلمه طیبه چې ورته ویل شي هغه کومه د حدیث نقل کوي اجماع د مسلمانانو لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی دا مسلمانانو په اجماع سره د مسلمانانو په تواتر سره راغلی ده. دریم نمبر دا په حدیثو کې مشتره دی چې دا تاثر ورکړي چې دا په حدیثو کې نشته. دا مشهور محدث او مفسر مفسلم امام د تفسیر طبری د دې جلد نمبر دی 4 د صفحه نمبر 92 ده د په صحیح سند سره نقل کوي. سند زم حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط عن السدي. وګر حدیث نقل کوي پوره په سند سره په صحیح سند سره به مخکې نقل کوي. فجعل القوم يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله لو رأيت أسامة ولقيه رجل فقال الرجل لا اله الا الله محمد رسول الله. الله رسول هغه صحابي د اسامه رضی الله تعالی مخې ته دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. صحابه کرام خو سکه کافران هم چې کله د صحابه کرام مخې ته کلمه ویلا صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم اق کلمه دا ولا اله الا الله محمد رسول الله په صحیح سند سره په سند باندې خبرې ته تیاریم او مسلم کتاب کې د یو بل کتاب کې دغه درخم د کتاب الاسماء والصفات د قاعده په کتاب کې امام بیهقی رحم الله نقل کړی د دغه صفحه نمبر 126 کې آیات نقل کوي بیا دغه په صحیح سند سره بیا دغه وهي لا اله الا الله محمد رسول الله مرفوع حدیث نقل کوي دغه لاندې پوره کلمه طیبه هغه دی خای. نو اول نمبر دا په قران کې مشتره، دویم نمبر دا په اجماع سره را روانه ده، دریم نمبر احادیث کې مشتره تقریبا د 100 نه زیات حدیث په دې باندې زه خو دې شم. سلورم نمبر ګوره قران مجید دی اوس کې تا ته یو سړی چې ما ته قرآن مجید په حدیثو کې وښایي نو دا کماقت دی، کمقلتوب دی، بېوقوفتوب دی. څنګه چې قرآن مجید په تواتر سره راغلی دی، په تعامل سره راغلی، دغسې کلمه طیبه په تواتر سره راغلی، په تعامل سره راغلی ده. زه ټولو مسلمانانو ته وایم الحمدلله زموږ کلمه طیبه چې د مسلمانانو اجماعي کلمه ده، په قرآن کې هم ده، په حدیثو کې هم ده، په تواتر سره رانقل ده. د دغه منکر حدیث نه ځان وساتئ. باقي په دې حوالې سره کوم اشکالات کړي دي زما دویم کلیپ به په دې موضوع باندې راځي، زه په هغې کې هغې تفصیل کوم انشاءالله. الله رب ذوالجلال دې دغه منکر حدیث نه امت وساتي. ټولو مسلمانانو ته یو ځل بیا درخواست کوم چې د کلیپونه ما اورئ، تاسو نه پوهېږئ، په ګوړه کې درته زهر درکوي، د دین اسلام نه انکار طرف ته بوځي، منکرین کوم. الله دې ټول مسلمانان د وسوسو نه وساتي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله.